صدیقینو خو ځان او مال پر رسول الله قربان و. حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه د وخت لوی تجار و، لوی مالدار و. خو چې کله اسلام راوړ بیا یې وخت داسې وخت راغی چې په کور کې دومره شی نشته چې وایي غوندې زوړ ټاټ دا ځیګ ټاټ یې د ځانه تاو کړی لنګ یې ویلی. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس مبارک کې ناست ده. جبرائیل علیه السلام الله تعالی راولېږه. جبرائیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته وایي چې الله تعالی وایي چې د ما سلام یې په صدیق اکبر باندې. اول پوښتنه کوي دا صدیق اکبر څنګه د د ملنګۍ جامې اغوستې دي؟ زوړ ټاټ یې اغوستی ده. نبی علیه السلام ورته ده چې څومره دنیا وه ټوله یې په ما قربان کړه، په دین یې قربان کړه. جبرائیل علیه السلام ورته الله تعالی زه راولېږلم چې ورته ووایه د ما سلام په ووایه، او جبرائیل امین ورته چې د ما هم سلام په ووایه. او الله تعالی پوښتنه کوي صدیق اکبر ته ووایه چې ته د ما نه په دغه مسکنت کې راضي یې که رانه خفه یې؟ نبی علیه السلام جبرائیل علیه السلام خبره صدیق اکبر ته کوي چې یا صدیق اکبر جبرائیل علیه السلام راغلی د الله سلام یې درته راوړی او دا هم په تا سلام یې او د تا نه پوښتنه کوي چې په دغه مسکنت ته د ما نه خوشحاله یې که خفه یې؟ هغه په ژړا سو زه به د خپل چښتن نه د خپل مولا نه څنګه خفه کېږم؟ د اسلام غوندې غټ نعمت باندې مشرف کړم. که دغه دین نه وای، رسول الله نه وای راغلی، په کفر کې مړ وای، خو زه به جهنم ته تلم. په یو مجلس کې خلک ناست دي، هر یو ښیي چې زه په ده خوشحاله یم، زه په ده خوشحاله یم. صدیق اکبر ته وایي ته د دنیا په نعمتو کې په کوم څه خوشحاله یې؟ وایي زه یو په ده خوشحاله یم چې دا د تا مخ ته ګورم، دوم په ده خوشحاله یم چې دا خپلې روپۍ په تا لګوم، دریم په ده خوشحاله یم چې خپله لور مې تا ته درکړې. ځان مال اولاد ټول چې په تا مې قربان دي، په دغه زه خوشحاله یم. غلامي خو دغه ته وایي، غلامي خو دغه ته وایي چې رښتیا چې سړی د الله سره عشق کوي د صدیق اکبر لار غواړي. صدیق اکبر خو ځان او مال او اولاد ټول په دین قربان کړه، په قرآن یې قربان کړه، په رسول الله یې قربان کړه. نن یې موږ په کلي کې جومات جوړېږي، خپل بلډینګونه مو په 80 لکه 80 لکه په یو کروړ باندې یو بلډینګ یو سړی جوړوي. خو د 40 کوره 30 کوره کلي یو جومات هغه 3 کاله نه جوړېږي. چنده برای مسجد او چنده برای جومات، روډ غاړۍ هم نیولې، پړي اچولي، په کلي کلي هم ګرځي، په دوکانو هم ګرځي، خپلې په کروړو روپۍ په خپله بنګله لګوي. خو د الله کور دا اوس عاشق ده، دعوه د غلامي لري، غواړي د صدیق اکبر لار غواړي.